أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة الانفال 3 نمبر آیات. بدې 3 نمبر آیات کې د مؤمن باقی 2 صفاتونه ذکر شوي دي. 3 صفات چې کوم دي دا په 2 نمبر آیات کې او 2 صفاتونه په 3 نمبر آیات کې 3 نمبر آیات کې شو. نو د مسلمان جوړېدل د لپاره د مؤمن جوړېدل د لپاره غړ صفاتونه 5 دي. په اولنی صفاتونو کې چې کوم په 2 نمبر آیات کې ذکر وو دا غټور تعلق د زړه سره ځکه چې د الله تعالی نه یریدل یاره په زړه کې راځي. توکل کول اعتماد کول دا زړه خبرې دي. ایمان سیوا کېدل دا زړه خبرې دي. نو دغه ټول قلبي اعمالو دغه زړه سره تعلق. په نننی سبق کې چې کوم دی نو 2 صفاتونه نور دي. یو اقامت د صلات منځ قیامول او دویم د الله تعالی په لار کې خرچ کول. اقامت الصلاة دته عبادت بدنی ویل کېږي. دې کې جسم استعمالېږي. لاس په مخ به انځي، سر باندې به مسکه، پاکي کپڑے باغوندې، جماعت ته بځي، جسمانی حرکت بلري. الته مانځه کې رکوع، قیام، سجده دا ټول د جسم سره تعلق لري. د عبادت بدنی ویل کېږي. او بیا بدریم اخیرانه چې کوم دی نو د الله تعالی په لار خرج کول دا عبادت مالی کې شامل دي. الله تعالی وی الذين دا حق کسان دي. 3 صفاتونه مکه تیر شو. څلورم صفت دا دی یقیمون الصلاه چې قائمای منځ. مارب القرآن ذکر کړی دی چې یو اقامت د صلات یو ادا د صلات. منځ قائمول او منځ ادا کول کې فرق دی. ادا کول دې ته ویل کېږي چې یو پیر نیمه وکي د خاص پابندي نه. اقامت کې لازمی معنی دا ده چې مستقیل تبع همیشه پابندۍ سره ادا کار کی. دوی مدار چې اقامت د صلات کې دا معنی شامل ده چې موږ به د خپل شرایط سره برابرۍ. شرایط به کم نه لکه مانځه کې مانځه د لپاره 10 شرط دي. دا 10 چې کم شرایط ټول به تامن دي. ځینې شرایط به مخالف نه لکه ځینې خلک چې کم د بخپو ماسه کې د شیګانو په شانت کې یا ځینې خلک په جراب باندې قائل نری جراب باندې کم چې د اهل سنت والجماعت د اصول نه بهر خبرې دي. بیا هغه نورسته چې کم د مونږ طریقه نو جمع باندې مونږ کول نارینه او د فار جماعت تل د اهل سنت والجماعت په دې کې دومره بحث د زیار دا واجب دي که سنت مؤکد دي. کدا سنت مؤکد هم شي کم اس کم نو کم اس کم د دې سنت مؤکد پر خودون کې مستقیل در سخت زجر او سخت عذاب مستحق دي. کم چې په یو حدیث کې نبی علیہ السلام ذکر کړیو چې زړه می غواړي چې د کورونو ته ولا ور واچو مو وې سيزمه. صرف دومره خبره ده چې په دې کې دنه ماشومان او زنانه دي داغي خیال لا سره د چاغي بیا څه کوي کورونو به نه داغي د وجنه تاسو نه هم کوي د کورونو سزا مستحق دي. دینه معلومی کې دا چې جمع مز پر خوذل در سخ وعید مستحق دي. دای بل شرط لړنه در د مازه څومره شرایط او آداب دي. باقي کې د نماز کول د اقامت د صلات د معنی معرفت القرآن ذکر کړی دا. خدا یاد لري چې شرایط چې کوم دي هغه د کوم د اهل سنت والجماعت باندې ځماني دي. کوم د اهل سنت والجماعت د اصول نه بهر دي هغه ته اس اهمیت نه ورکړی کیږي. ځکه موږ دا ویلي دي چې بدري او یو ډالو کې یو ډاله جنتی جوړې دي شي غته ویل کیږي اهل سنت والجماعت. اهل سنت والجماعت اصول سره متصوق ټکراو لري نو هغه خبرو لره اس اعتبار نشته. نو دو او یا ډېر به د مازه د پاره ځان شرایط بیانې ځان بحثونه وکړي. او ځینې خلک به دا موجه زمونږ نه خطا شوی د چا و خلکو رانه خطا کړی ده. نو ځان به خطا کینا چې کوم شرایط د اهل سنت والجماعت دي دغه دي کوم د اهل سنت والجماعت د اصول نه بهر دي دغه نه دي. ندی یو څو مثالونه تاسو ته ویم. په دې باندې احادیث متفق دي. اهل سنت والجماعت خلک متفق دي چې د مانځه د لپاره اقامت کیږي او د اقامت چې کوم دی نو دا پشان د اذان دی فرض کفایي دی. د اذان د نبی علیہ السلام نه د اقامت څنګه نقل لري. نبی علیہ السلام دائمی عمل دا و چې ډبل اقامت پې کوي لکه څنګه چې مونږ کوو په دې منځونو کې
یو واقعا نه مدد داسې شته چې هغې کې نبي علیه السلام سنګل اقامت کړی. سنګل اقامت د ضرورت د جواز دپاره شوی دی چې کله چا ضرورتي مجبوري او اقامت کوي او مشکلات دي ګاړه دي ځي په سفر باندې روان دي بیمار دی بله مسله ده نو ضرورت په بنیاد باندې سنګل هم کولی شي. خو همیشه عمل د ډبل اقامت دی. اوس د هغې نه وروسته چې کوم دی نو ډبل اقامت نو سوچه انکار کول چې دا ډولې شته نه. سنګل اقامت چې نبی علیه السلام یو واقعي نه مست تعلق لري هغه مستقیل کول دا مستقیل سنګل اقامت دا په حدیثو کې نشته. او بیا هغې دپاره پسې ښه ورتېز شي ځان له وله جماعت جوړول او په سپیکر باندې خلق همیشه کول دا به د کوم ځای نه ثابت شي. او بیا د هغې دپاره شاته به 2 کسان ولاړي خو دغه سنګل اقامت د په سپیکر باندې کول د په سپیکر باندې سنګل اقامت کول دا کوم قسم ضرورت دی کوم قسم جواز دی په کوم حدیث کې دی په کوم آیت کې دی څه سره تعلق دی. اذان که اوس په سپیکر باندې وشي د اذان دپاره جواز په دې پیمانه باندې دی چې کله به بلال رضی الله عنه اذان کاوه نو هغه به لوړې منارې ته بخوت چوت ځګین نبی اذان کاوه. اذان هدایت به چاته ورکړل کېده چې اواز یې غاټي اواز یې لري لري رسي. معلومي کې دا چې د اذان اواز لري رسول دا مقصودی څه دی په کار دی. هغه د پاره نبی زمانہ کې آلات استعمال شونه ټیک دي خو اقامت بلال رضی الله عنه په مناره کې نه دی کړی او چې ځګین ته پس نه دی ختله. نو معلومي کې دا چې دا د ارچ وخت رسول ضروری خبره نه ده بس کم کسان چې ولاړ دي د کافی دي. نو دغه د شریعت سره بالکل سبل شان خبره ده. خو دغه مسائل چې کم دي چې څوک ولا بیانوي او څوک ولا په کولونو غنټو باندې باغې باندې بحثونه کوي نو بس دا غوي خبرې دي خدای د اهل سنت و جماعت د اصول خبرې نه دي دا غوي نه دي. نو اقامت د صلات هغه ته ویل کېږي چې بخپل شرایطو کې برابر منځي او شرایط هغه چې کوم د اهل سنت و جماعت په نظمانی اتفاقی دي نو دې ته منځ ویل کېږي. و مما رزقناهم او بعض د هغه سنا چې جمنګ ورکړي دي ينفقون خرج کوي. پنځم نمبر صفت د مؤمن دا دی چې دا سړی کله مؤمن جوړي کې 5 صفات بزان کې پیدا کوي. یو دا الله تعالی په لار کې به خرچه کوي. ينفقون خرج کول عام پر خودل د استباسي پکې نه دی کړه چې چاله به ورکه څه شی به خرج کې. او بل دا د خرچې ډېر قسمونه دي. یو فرض خرچې دي لکه زکات شو عشر شو په خپل بچو باندې خرچه کول مور او پلار باندې خرچه کول او ځنې نفلي دي چې دغه نه علاوه دي. اوس دغه د کم شي مراد شو نو بده کې اگر چې څه بحث لګ ډېر شته خو د معرفت قرآن رایې دا ده او د اکثر علماونو دا نقل دي چې دا مضمون دغه مفهوم هم دغه عام پرې ښودلی شوی دی. نو د مؤمن صفت بدای چې دا به زکات هم ورکوي هغې کې به بخل نه کوي عشر به هم ورکوي دې کې به بخل نه کوي. د ضرورتمندو حاجتمندو سره به لاس هم کوي. د دین په ترقۍ کې به هم لاس کوي یعنی جماعتونه جوړول شاعر الله مدارس او دغه شان د کې دینی طالب علمانو سره به هم لاس کوي چې علم مخکې خور شي هغې دپاره کتابونه اخیستل پیسې ورکول تعاون کول. د دې سره په خپل میلمنو هم خرچه کوي په خپل کور خلکو باندې مناسب خرچه کوي ډېر بخل هم نه او ډېره لوفریم نه. دغه نه علاوه په یارانو دوستانو هم خرچه کوي نو دا ټول پکې شامل دي. خدای یاد لرئ چې یاران دوستان او میلمانه دې کې په احادیثو کې دومره وضاحت موجود دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې لا یأکل مالک الا تقی ولا تأکل الا من تقی. کله چې بچا باندې خرچه کوي نو متبګور چې بدیندارو خلکو به خرچه کوي ځکه ستا دغه رزق چې کله د بدیندار باندې ته وخوري نو هغه مخکې بدن کې ترقۍ سبب جوړیږي او ته چې کله خوراک کې دیندار نه به کېدار چا نه به نه کوي. هغه کې حکمت دی چې کوم خلک دیندار نه د پیسې پر جمع کولو کې خلک احتیاط نه کوي نو به کوم ذرایع به راجمع کړي او د کوم ځګینو نه جایز ناجایز ته به نه کېتلی دغه حرام خوراک کړه ستا خېټې ته لاړ شي ستا په اخلاق او عقیده ما ارسک بس نه نقصان راشي. اگر دا ستاسو لپاره حرام خو نو خو بیا هم د خپل نقصانات دي. د حرام خوراک خپل نقصانات چې کړه چې د انسان په ذهن باندې په عقیده په اخلاق په ارشي باندې اثر انداز کیږي. او په دې بتایت کې امام بخاری رحمه الله یو مشهور واقعه ذکر کړی ده. د تابعین د زماني واقعه ذکر کړی ده چې یو کس یو عالم یو ځګین تلاړ په یو علاقه باندې کافرانو په یو علاقه باندې حمله وکړه. کله چې حمله وکړه هغه زمانہ کې مواصلاتي نظام دومره قوي نه و نه ګاډي و نه ټلیفونونه او دا کیسې نه وي. نو کله به خبر ته راته نو هغې دپاره به یو استاذ روان شو هغې سره به 5-6 ملګري ورسره و آسونه به ورسره و دې ځای کې نه به روان شو سفر به کېدو کې دلته به ورسېد هغه ځای کې نه به بېرته راغی نو کله به د خبر وړو راوړو کې به میاشت نام زیات وخت ولګېدو کله به کې میاشت ولګېده
دوی چې کله هلته کې لاړه به هغه کافرانو په علاقو حمله وکړله نو وایي افواد د مسلمانانو علاقو کې کډه شو چې د مسلمانانو کوم رهبران چې وو نو هغې پیسې واخیستلې که مرکزي امیر یې چې وو د مسلمانانو مجاهدینو سره یې غداري وکړله او د غدارۍ په نتیجه کې مسلمانان څه شهیدان شو څه جیلونو ته لاړل او هغه ځوان چې څوک مشر و پیسې واخیستې بلزګین ته لاړو پې ویستلې د دې مجاهد پلار یو نیک او دیندار صالح سړی و نو هغه دا نه ویل چې زما زوی محفوظ دي نو خیر دی ټول مجاهدین د شهیدان چې خبره نه ده او خیر د اسلام د زری شي خو چې زما زوی پیسې اخیستې داسې خبرې هغه نه کولې ځکه هغه مؤمن خلک هغه دنیادار خلک نه هغوی حقایق پېژاندل حقایق سترګې کلاو وي نو پلار ډېر څه خفه و دا قصې جوار ډېر څه خفه شو او ویې ویل چې زما پلار زما زوی پوټي پوټي شوی نو خفه پې نه یم شهید شوی وی او که هر څه حادثه که بند شوی یم ټیک دی نیولی شوی خو که غداري کوي نو غداري زه نشم برداشت کولی دا واقع به زه برداشت نه کړم کور ته چې راغی خپلې زنانه سره مشوره وکړه نو زنانې ورته وویله چې زه درته یوه خبره کوم که چېرته وویل شهید شوی دا خبره ومنه کېدای شي شهید شوی ممکنه ده که چا وویل چې نیولی شوی دا ممکنه ده خو دا درېیمه خبره چې غداري کړه د غداري خبره بیخي مه یقینه وه دا ما ته پته چې غداري نه ده کړې دا خاوندو ته غوسه شه چې عجبه خبره ده زه نارینه یم بار بحثونه اورم خبرېږم او ته زنانه د حالاتو نه خبرېږې تجربه دې نشته دی او ته ما ته وایې چې دا پکې مه منه دا پکې منه دا ته څه وې هغې ورته ویل خبره همدقسې ده چې دا به وخت ثابته کړي چې یا به شهید یا به جیر کړي یا به فتح موندلي خو دا درېیمه خبره پکې نه څه وخت بعد دویم خبر راورسېد صحیح خبر راورسېدو چې مسلمانانو غونډه علاقه نیولې ده او ټول خلک چې کوم دي روغ رمټ دي او دغه د اسلامي نظام قایم چې جنډه ودرېدله پلار یې ډېر سخت خوشحاله کور ته راغی او د زنانه نه تپوس وکړه چې خبره خو ستا ټیک شوه خو دا راته ووایه چې تا ته د کوم ځای نه پته لګېده زنانه یې ورته وویل چې ګوره ما دین او شریعت بستری دی زما تجربه په دې لاره کې شته دی چې د کم ماشوم تربیت په حلالو باندې وشي نو مجال نشته د اسلام سره غداري وکړي د اسلام په سر باندې په پوټي پوټي کېږي غداري به نه کړي او دا سمجوتو قصې به نه کوي چې یاره 1 کروڑ دې ووژنه او دا نور دې بچ کړه داسې ډرامې به نه کړي دا به مسلمان دا به غیرتي انسان وي داسې بېدینۍ او د بکواسۍ خبرې به د په خوله باندې نه راځي او دا ماشوم چې د کومې زنانې نه زما خېټې ته شوی دی او ما ته احساس شوی دی زما په خېټه کې ماشوم دی د هغې ورځې نه حرام خو ډېره لویه خبره ده چې په کوم شي کې به شک هم راغی ما به هغه شی د ګوتې نه وروړي په دې وجه باندې زما په اولاد باندې د حرامو اثر ونه شي او دا د خپل اسلام وطن د خپل رب سره دوکهبازان بیا ثابت نه شي په آینده وختونو کې نو په دې وجه به د ده په غیرت باندې د په ایمان زما کلک یقین و دا واقع دلیل دی په دې خبره باندې چې حلال خوړل په انسان کې غیرت راولاړوي دینداري راولاړوي او د الله تعالی یره پکې را پیدا کوي حرام خوري چې کومه ده نو دا په انسان کې اگر که د غیر شعوري طور باندې خوراک وکړي یعنی قصدان یې نه کړی خطا کې وشي بیا هم به د باندې اثرات دا څرګندېږي چې د دین نه به بیزاره وي د بېدینۍ فحاشۍ بېغیرتۍ شوقي به وي او چې څومره حرام ډېر دومره به دغه جذبه وي دغه طریقه باندې ډېر وي یعنی حرام په انسان کې یو معنوي روحاني بیماري ولاړوي نو په دې وجه باندې د یاران دوستانو باندې خرچه کول دغې لیول دی چې په هغې کې به احتیاط کړي هر چا باندې خرچه کول دا د شریعت د اصولو خلاف دی مېلمانه جدا شي د چې کوم مېلمه راشي نو بیا خو نبي علیه السلام فرمایي چې اکرموا الضیف ولو کان کافرا د مېلمه به خیال ساتي اگر چې کافر ولې نه راغلی کافر به هم خیال ساتي روټۍ به بخوري قدر او احترام به کوي خو یو راغوښتل او دعوتونه ورکول فاسقانو فاجرانو ډمانو لره هغه خلکو لره چې د اسلام دشمنان دي ښې پېژني عیاش فحش بېغیرت خلک هغې له دعوتونه ورکول په هغې باندې روټۍ خوړل هغې له ډېرې پیسې ورکول د نږدې وختونو کې مې یوه قصه واورېدله چې په فن میدان هغه طرفونو کې به اطرافو طرفونو کې چا ډمان ناغوستي او دغه ډمانو له 15 لکه روپۍ په هغې باندې خرچه راغله څه نغدې او څه به خرچه راغله اوس دا نمونه خرچې وایي د دې به الله تعالی حساب کړي د انسان نه چې کم اولني کم تپوسونه کېږي نو اولني تپوسونو کې به دا خبره هم وي چې مال دې د کوم ځای نه ګټلی و یعنې حلال و که حرام او په کومو ځایونو دې خرچ کړی و هغه ځایونه مناسب و که مناسب نه و دا تپوسونه به د انسان لازمي کېږي نو چې الله پیسې ورکړي به دې لارو کې داسې شرمولي نو بیا به دې هم جواب ورکړي نو دې ځکه نه پورې دا 15 صفات شو د مؤمن 15 صفات چې پکې چا کې وو دا مؤمن دی او چې 15 صفات پکې نه وو نو هغې باره کې بیا څه نشي ویلی چې کوم څیز دی امام حسن بصري رحمه الله نه چا تپوس وکړو تابعینو کې دا ډېر لوی عالم دی او د امام ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو کې دی چې هر تپوس وکړه چې آیا ته مؤمن یې که نه یې کوم څه چې الله تعالی مؤمن ویل دی چې اولئک المؤمنون حقا دغه مؤمنان رښتونی مؤمنان دي اولئک هم المؤمنون حقا چې دا رښتونی مؤمنان دي آیا ته رښتونی مؤمن یې که نه یې
نو امام حسن بصری رحمه الله ورته وای دی مؤمن لره دوه اعتبار دي که بده اعتبار یې واخلې چې د ایمان ارکان دي شته او که نشته دی په الله یقین لرل په فرشتو باندې لرل په آخرت باندې لرل په تقدیر باندې لرل پر رسولانو باندې لرل که دا خبره ته کې نو زه خو مؤمن یم په دې اعتبار سره خو زه واقعي چې مؤمن یم دا عقیده زما شته خو که ته هغه مؤمن یاده چې کوم په سورة الانفال په اولني سر کې دی چې دغه پنځه صفتونه یې موجود نه مؤمن به نو ویل یاره بیا داسې نشم ویلی ما ته دا پته نه لګي چې دغه صفتونه ما کې څومره درجه کې دي شته که نشته دا ته نشم ویلی په دې باندې اوس نه پوهېږم نو هر مسلمان له په دې ځای کې بیا سوچ پکار دی چې زه مؤمن یم الله مخې ته به پیش کېږم مؤمن به جنت ته ځي او کافر به جهنم ته ځي منافق به جهنم ته ځي خو اوس د اول سر نه زما په الله تعالی باندې الله تعالی سره زما کومه معامله ده کله چې الله تعالی احکام ذکر کیږي درس تدریس کیږي تلاوت کیږي د الله ذکر کیږي په ما باندې څونه اثر کیږي ساس سره رښتو کنيشت نو خپل ایمان اندازه په خپل منځ سره به لګولې شي چې زما ایمان بس دونه حیثیت کړي دغه شان ته کې په الله تعالی باندې متوکل څومره دی اعتماد څومره دی او د ژوند په وسایل را جمع کولو کې زما په الله تعالی باندې څومره اعتماد دی نبی رسول الله فرمایي چې تاسو د رزق په تلاش کې متوسط درجه والا مهنت کوئ متوسط یعنی بیخي ځان ولا هم وجنی چې دین دنیا سم خراب شي وزن هم غشله و ځان غر کوي لکه کوم چې حدیث کې دی چې حمار په النهار وجيبه په الليل د ورځې د خراب شان چرې د شپې د مردار شان پرې وتل چې دین سره هیڅ تعلق بیا نه ایو غافل شي پروت دا سينه متوسط درجه والا مهنت کوي د خپل دنیا د رزق د ګټلو لپاره دنیوي وسایل جمع کولو لپاره د وسایلو په استعمال نه ورسته چې کوم دی دا غي نتیجه الله تعالی تسپاره دي سی وای چې د وسایلو استعمال زکه نو کو چې الله راته ویل چې وسایل استعمال او د دنیا علم الاسباب دي جنت نه دي دغه اسباب استعمال او پاتې شو اسبابو کې اثر غرزول لاغي فائدہ حاصله ولدت الله تعالی کار کې پیدا به غرزي نو ما کوم وسایل استعمال کړل فائدہ رنگ براوړي او که الله په کې سب اثر نه غرزي نو هیڅ کار هم نه کوي لکه مثال به تر یو سړی بیمار دی شریعت دا و چې دغه لپاره ظاهري اسباب استعمال کړه دوايي استعمال کړه دم استعمال کړه د سړی دغه دوانه استعمال کړ یو استعمال نو اوس په دې څه عقیده نه لري چې ما پلان کې دوايي خوړل پلان کې ډاکټر راته لیکلی و او دې چې چاته دوايي لیکل نو حقيقي پاتې کیږي نه او پلان کې چې څوک دم کړ د خامخه ټیکيږي پاتې کیږي نه د سی به وای چې کدی دم کې الله سره وګرځانو ټیک بشم کدی دوايي کې الله سره وګرځانو ټیک بشم کدی هغه سره الله لري کړ هیڅ شی هم نشي کولای دا مخلوق د هیڅ نشي کولای لکه څنګه د اور صفات دا و چې سزل بکای خو د ابراهيم عليه السلام چې کړه وروغورځ هیڅ کله هم ونسیز نو معلومه کې دا چې الله تعالی د غاصر لري نو دغه صفات د مخلوق چې کوم دي د خپل صفاتونه نه دي د الله ورکړ دی الله ته چتولې شي الله به کې خبرې شي دغه صفات نو د خپل معاملاتو کې خپل تجارت روزګار صحت په تمامو قصو کې بده اندازه ولګي چې په الله تعالی مې څومره توکل او څومره په یقین دی توکل چې کوم دی پوره اعتماد ته ویل کېږي چې په الله تعالی مې څومره یقین او اعتماد دی دا غي نورسته خپل منځ حالت وګوري چې په شرایطو سره برابر دی څومره مې کړې دی چرته مې کړې دی کومه کې نه کومه فیسبوک ته مخ کې دی کوم ته مخ کې دی او ټي وي اهمیت سیوا دی کده جمع مازه اهمیت سیوا دی خپل بازار سره حساب دی وکي ایمان اندازه ورته ولګي چې ایمان په دې لیول باندې دی دا غي نورسته بیا خپل جیب ته وګوري چې یاره زه چې الله پیدا کړم څومره ګټم څومره خرج کوم پر رسم رواج کې د ټول خلکو نه مخ کې روانم چا نه شاته شوی نه یم خدای الله تعالی په لار کې د دین د ترقې لپاره مې بیا پوزیشن څنګه دي اخراجات به څنګه دي په خپل اهل او عیال مې څومره خرچه ده او به ملمنو باندې څنګه انداز دي ملمنو باندې خرچه کول د شرعي حکم دی لازمي حکم دی اختیاري خبري نه دي دغه شان د دین د ترقې لپاره چې چا وینا کړی دا یا وینا اډو کړی نه ده خو چې کرته اندازه لګولې د چیرې دلته پیسې لګول پکار دي او په دې دنیا کې په پاکستان کې په پیسې خامخا ځکه لګي بدن باندې دلته کې جماعتونه په خپل جوړي مدارس په خپل جوړي جماعت بیل په خپل ورکی هغه د پاره تمام سہولیت په خپل راجمه کی دا خلکو بشاند کې کوم خلکو کې کوم ځګانو کې اسلامي نظامونه نشته دي او خلک د اقلیت ژوند تیاري مسلمانان دغه خلکو بشاند کې نو وجدغه ټول څه نه په خپل باندې کې سړی به علم په خپل باندې حاصلې کتابونه مزان په خپل علی مدرسه به ول جوړي کرای پیدا کوي ته ټول مسالې چې راجمه کې هغه باندې تفسیر کول نو واقع چې د انسان د وسن قابو بار کې ګران کار دی نو چې هر چا بجې ماری او زبردست لړم کې نه ولای او بالکل خرچه نه کوي نظام پټه پمانه ودرېږي یا به الله تعالی ووم چلی د بل ځګین نه به وچلای خدای انسان به د خپل ایمان حساب الله تعالی ته ورکړي چې زما د ایمان معیار او حساب سره د خرچه په کې صحیح حیثیت دنه معلومه دا شوله چې یوازې په منظم نه کیږي یوازې په غټو داوم نه کیږي
او یوازې به خرچو هم نه کیږي دا ټول 15 صفات به راجمع کی بیا به خپل ایمان معیار او اندازه په خپل معنی معلومه کی